چې تاسو نوم دی دا څه شوی دی سبزي مونږ چټیانې کړې وې نو مونږ چټیانې اخیستې وې سبزي بیا ونیولو مونږ ته ویل چې پیسې راوړئ ته کوم سکول کې او سرجي دې څوک دی دا مې دی دا منګر سره سکول دی تاسو نوم دی بچي محمد زریاب دا څه چل باندې شوی دا څه پسو دا سبزي والی کوم سرجي حسیب الله حسیب الله کوم سکول کې دی دا دی هاي سکول کې دی هاي سکول کوم ځای کې دی ستا بچی دی ښه دا څه واقع شوې ده د جی حفظ سبق د دنه دغه کې جمعات کې امتحان اغستو نو د لپاره د یو چټي درخواست دغه کو چټي واغسته منظورم شو دغه به وجود چې د سار لاړو د جرمانم کوی ماشومان په جرمانه له سلبه دیوالي اسه دبوره بارا خو دغه به وجود د سره د عمل کو دغه نه بعد چې والدین به کمره کې کینول ته هسپتال ته بودا یا مونږ ته اطلاع قدم لمبر در سره دی نو هغه کار مونږ کو کینولې دي بیا چې د لاسونه خراب شوی دي کلر بدل کړي دي بیا هسپتال ته راوستي داغه نه پسې پورته نه دی بوتلی بیا سکول کې کینولې دي د سکول چټي شو ټول خلک لړل رما بل ویم دی هغه نه چې تاسو کوی کسانه وي هغه سکول کې کینولې دي ډاکټر استاد ول لاس مات کړي دي داغه باوجود نو خر کې کار کوم چمات اطلاع را لږ بیا را لمه دای بیا کوړه راوستي دي او د سکول چې کوم د مونږه بل مرګره دی سکول کې څوکیدار دی رکلی دی هغه دا دروغ ویلي چې دا دوه رونه دي او په دې کور لرګي را پروتې د سکول ټوپې دي کوي کړی دی خبره را په دبا کړی دا دغه دې لپاره دی تاسو نوم دی ما نوم سردار ستا کوم ماشوم دی دا ستا ماشوم دی ها دې کوم سکول کې سبق کوي د های سکول روسنس حافظ روسنس دا کوم استاد والی دا حسیب الله والی دم چټیانې کړې والان کې چټیانې موږ غسته خرایم او په سره دیګل او بس پرونم سکول ته رااله تاسو مې ته وکړه څنګه چې د ویره سره تللی نن چې سکول ته رااله بس دا سي عملي وسره کړی ٹھیک شو سم مطالبه سکه حکومت بس مطالبه دا ده چې بس خپل سکول ته راشي خپل سکول ته وړو ته سبق کوي بس دغه ٹھیک شو فیاض خانم ستا په ویلیج کونسل کې په ماشومان باندې په سکول کې تشدد شوی دی څه وایې په دې دغه باندې واقع باندې نذیر خان زه خو ستاسو شکریه ادا کوم لکه زه خو ډېر افسوس سره دا وایم چې موږ راځو باقاعده سکول ته او د سکول ټیچرانو سره باقاعده میلاوي ملاقات کوو د بچو سره ملاقات کوو چې دا الګ د حسیب الله دا اوس دا لږ وخت کېږي چې د ټرانسفر شوی دی خو راغلی دی او ویشته د موږ سره لاسه ملاقات داسې نه دی شوی چونکې زه ډېر افسوس سره دا وایم چې لکه د خپل بچي نشته چې د زما د کم بچي او زما د بچي چې کوم دي د دونه بې دردۍ سره دومره بې رحمۍ سره د دا والي دی او دی له دومره حد ته رسول دي دی یې کنډم کړي دی له لاسونه مات کړي دي نو زه د خپل ایجوکیشن ډپارټمنټ نام دغه کوم ډیمانډ کوم چې بھائی دی د مکمل معطل شي دی قابل د دې خبرې نه دی چې دی ټیچر شي او دی بچو ته لاره وښیي دی د دې خبرو قابل نه دی زه خپل ایجوکیشن ډپارټمنټ ادا راغلی چې دی مکمل معطل شي که دی سټپ اوچت نه کوو دی سره غو نه کو زه باقاعده راکلې راوباسم او د دې خلاف په زه اواز اوچتوم چې بھائی آخر ولې زما د دې بچو سره د کم د بچو سره دا ظلم کېږي نو زه دا خبره برداشت کولی نه شم زه دې ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا وایم که د دې زموږ ډیو صاحب دی هغه ته زه را وایم چې په دې باندې فوري دی ایکشن او کویک ایکشن دی پې والي چې سبا دې معطل وي که سبا دې معطل نه شو زه بله ورځ کلې راوباسم ډېره مننه جی والسلام